شریعت کمنګ او تاسې څلور حصې کو نو پدې کې به یوه حصه حقوق الله وي او درې حصې به د حقوق العباد وي. زمونږ د مذهب یو عظیمه فتاوا ده، یو عظیم کتاب دی، هغه ته وایي هدایه. دا څلور جلده ده. دې اولني جلد کې ټول حقوق الله ذکر شوي دي، طهارت، اودس، تیمم، لمنځ، ورپسې زکات وغیره. هغه څه ذکر دي چې کوم حقوق الله دي. بیا درې جلده د هدایې، هغه تمام په حقوق العبادو باندې مشتمل ده. نو ما تاسو ته وویله که شریعت ته یو انسان څلور حصې کې یوه حصه به هغه حقوق الله وي، درې حصې به حقوق العباد وي. او په دغه حقوق العبادو کې تر ټولو اهم حق هغه د مور او د پلار دی. قرآن کریم کې الله تعالی عز وجل چې کوم ځای حقوق الله کې یو حق ذکر کړی وي، نو بیا د حقوق العبادو کې تر ټولو نه اول د مور او د پلار هغه حق ذکر کړی دی. مثلا یو آیت مبارکه کې الله تعالی عز وجل جل جلاله سوره اسراء آیت نمبر 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، حکم کړی دی ستاسو رب الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر د یو رب عبادت به کوئ. وبالوالدین احسانا، ګور د عبادت پسې متصل الله تعالی عز وجل بل څه بیان نه کړل، او تاسو به کوئ د خپل مور او پلار سره احسانا ښېګڼه. نو یوې حقوق الله ذکر کا، په حقوق الله کې الله تعالی خپل عبادت ذکر کی چې عبادت یوازې ما دپاره کوه، او په حقوق العبادو کې څومره ډېر دي په هغې کې الله تعالی اول چې ذکر کا نو هغه یې د مور او د پلار سره ښېګڼه. په همدغه آیت مبارک کې الله عز وجل ورپسې یو څو احکام نور بیان کړي دي. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، کچرته د مور او د پلار دواړه لتاسو سره دوی کمزورۍ ته ورسېدل، یو یا دواړه هغه کمزورۍ ته ورسېده، نو بیا به تاسو څه چل کوئ؟ هسې خو هم د مور او د پلار سره به انسان ښه سلوک کوي، ښه ژوند به ورسره تېروي، خدمت به یې کوي، اگر که ځوانان وي. خو د ځوانۍ نه وروسته چې هغې کله کمزورې شي بیا به تا دپاره څه دي؟ نو الله تعالی 5 حکمونه کړي دي. نمبر 1 فلا تقل لهما اف، مور او پلار ته به اف قدرې نه وایې. علماو لیکلي د الله تعالی عز وجل جل جلاله چې وایي اف به نه وایې، د دې نه دا نه معلومیږي چې اف ورته مه وایه، نور یې په ډانګي وهه، نور یې په سپیړو وهه، نور یې چې دی هغه په لتو باندې وهه. وایي چې څنګه آیت کې الله تعالی وایي اف قدرې مه وایه، یعنی هر هغه شی مه استعمالوه چې په هغه سره ستا د پلار زړه ته یا ستا د مور زړه ته خفګان رسېږي، نو چې په دې کې هغه اف قدرې شامل دی. پاته شول دا چې سپېړه او هغه ته نورې خبرې دا به په طریقه اولا باندې ناروایي. دویم حکم دی آیت کې الله تعالی عز وجل کړی ولا تنهرهما، مور او پلار مه رټئ. دریم حکم یې کړی وقل لهما قولا کریما، مور او پلار سره خبرې نرمې کوئ، نرمه لهجه خبرې کوئ. لکه انسان د یو چا سره تیزې خبرې کولی شي، مور او د پلار په مخامخ به بیا ډېر زیات نرم روانې. حضرت موسی علیه السلام چې کله مور یې ژوندۍ وه نو دی مبارک په بهر ګرځېدی چې چېرته به یې خوښه وګرځېدو. چې کله یې مور وفات شوه د موسی علیه السلام الله تعالی ورته پیغام راولېږه چې زما پیغمبره ډېر زیات وګرځېدې، خو د نن نه بعد به ډېر قدم په احتیاط باندې اخلې. مخکې له تا سره د مور دعاګانې وې، اوس هغه د دعاګانو دروازه در باندې بنده شو، هغه وفات شو. نو مور او پلار د دوی په باب الله تعالی چې دریم حکم کړی وقل لهما قولا کریما، خبرې چې دوی ته کوئ نو نرمه لهجه. سعید بن مسیب رحمت الله علیه تابعی دی، صحابه کرام شاګرد دی، خصوصا د امام مجاهد شاګرد دی، او امام مجاهد د حضرت عبدالله بن عباس شاګرد دی. هغه وایي داسې نرمې خبرې به کوي کقول العبد المذنب للسید الفتوی، لکه څنګه چې یو غلام ګناهګاره د خپل سردار سخت طبیعت ته په مخامخ باندې څومره نرم لګیا وي، دقه شان ته به بچی زوی د مور او د پلار په مخامخ داسې لګی لکه غلام چې د خپل مولا هغه هم سرکشه مولا. څلورم حکم الله تعالی چې د آیت کې کړی واخفض لهما جناح الذل من الرحمة،
مور او پلار دواړو ته هغه مټي د عاجزۍ ټیټې کا په مهربانۍ سره چې ستا کمې وزرې دي کمې مټې دي الله تعالی عز وجل وایي دا مور او پلار ته په عاجزۍ سره او په مهربانۍ سره هغه ټیټې کا پنځم حکم چې الله تعالی په دغه آیت کې کړی دی د مور او د پلار په باره کې وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا وایه چې زما ربه ارحمهما رحم وکړه زما په دې مور او پلار کما ربیاني صغیرا لکه څنګه چې دوی زما تربیت او پرورش کړی و په ماشومتوب زه چې ماشوم وم زما مور څنګه تربیت زما کړی دی زما پلار څنګه زما کفالت کړی دی زه څنګه را روزلی یم را برابر کړی یم اله العالمین هم حقه شانته په دوی باندې رحم وکړه چې د یو انسان مور او پلار چې مسلمان وي هغه باید قدر به احترام به کوي چې کافر وي ستا مور او پلار خدای مکه بیا به هم ته چې دوی په دنیا کې ډیر قدر کوي احترام به کوي و اما هغه خبره به نه منې چې هغه د قرآن خلاف وي هغه خبره به نه منې چې هغه د الله تعالی خلاف د دنیا کې خدمت کولی شي د مور او پلار اگر چې کافران هغه درته وایي چې بچیه ماله اوبه راواخله ورته راخلې وي درته وایي چې د خپې راته زور کته به ورته زور ورباندې کوي اگر چې کافران وي قرآن کریم سورې لقمان آیت نمبر 15 وان جاهداک علی ان تشرک بی چېرته دا مور او پلار تا رابلي دې خبرې ته چې د الله سره شریک جوړ که الله عز وجل فرمایي فلا تطعهما ته د دې مور او پلار خبره دې ځای کې مه منه ځکه خبره غلطه ده چې الله سره شریک جوړ که نو دا خبرې مه منه وصاحبهما فی الدنیا معروفا خو بیا هم په دنیا کې ښکلی ژوند ورسره کوه الله تعالی فرمایي غلطه خبرې مه منه خو بیا هم که د مور او پلار خدای مکه کافران وي نو ښکلی ژوند ورسره تېروه او چې هغه څه درنه وغواړي نو بیا به ورته راوړي د یو مشرکې مور سره ښه سلوک بخاری شریف و مسلم شریف حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا غلور دا وقدمت علی امی وهي مشرکة فی عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زما مور راله منکره او دا مشرکه و په هغه وخت چې راته راغله نو زه راغلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې استفتاء وکړله طلب د فتوی مې وکړه چې قربان مور راکره راغلې ده او هغه مشرکه ده بېدینه ده کافره ده او د ما نه ښه سلوک تمه لري چې یاره د لور کره ورغلی یم باید لور زما قدر وکړي احترام وکړي خو زه یم مسلمانه او دا راغله کافره ده او مور مې ده او څه کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل سلی امکی وسیله رحمي کوه د خپلې مور سره د هغې سره ښه سلوک کوه چې مور در کره درغله اگر چې دا مشرکه ده کافره ده خو ستا مور ده نو بیا به ته احترام کوي وسیله رحمي به کوي د حدیث بخاري مسلم حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ اللہ تعالی عز وجل ته تر ټولو بهترین عمل کوم یو دی چې سړی هغه عمل وکړي او الله تعالی ته پرې نږدې شي نو الصلاة علی وقتها ورک ورته وفرمیل تر ټولو محبوب عمل الله تعالی عز وجل ته خوښ عمل هغه دا دی چې سړی لمونځ وکړي خو په خپل وخت باندې یو بیا مې ورته وویل چې قربان د دې نه علاوه یو بل عمل راته وښیه په دویمه مرتبه کې بر الوالدین څنګه چې الله تعالی عز وجل اول حقوق الله کې دا ذکر کړی چې عبادت زما کوه د بل چا مه کوه او ورپسې په حقوق العبادو کې اول حق د مور او د پلار بیان کړی و آیت کې او الله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په حقوق الله کې د لمانځه تذکره وکړه په حقوق العبادو کې فورا د مور او د پلار تذکره وکړه صحابي تپوس کوي په ټولو اعمالو کې بهترین عمل کوم دی مبارک ورته وایي چې لمونځ په خپل وخت کوه دا حقوق الله بیا ورته وایي بیا د دې نه بعد مبارک ورته بر الوالدین مور او پلار سره ښېګڼه کوه حقوق العباد بیا درېیمه تپوس وکړه چې قربان د دې نه بعد مبارک الجهاد فی سبیل الله جهاد د الله تعالی په لارې و سوچ پکار دی جهاد څومره عظیم رکن د اسلام دی هغه د جهاد غوندې رکن اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته ذکر کوي د مور او د پلار د حق مخکې ذکر کوي همدغه وجه ده زموږ په شریعت کې یو مسله ده که چېرته جهاد فرض عین وي مور او پلار اجازې ته ضرورت نشته
چې کله فرض عین وي خو که کله دا جهاد فرض کفایي وي لکه جنازې لمونځ فرض کفایي دی که داسې وي د جهاد بیا به د والدینو نه اجازت اخلي که مور و پلار درته اجازه درکړه جهاد ته به ځې او که مور و پلار درته اجازه در نه کړه ته به جهاد ته نه ځې او که ولاړې څومره اجر دی هغه ټول ستا مور و پلار ته ځي